د حجاج ابن یوسف زمانہ چراله دا ډېر لوی مشهور ظالم تیر شوه. نو د قران کریم باندې زور او زیر او پیخ دا خدمت حجاج ابن یوسف کړي. داغه وجه داوا چې عجم زیات شو. نو عجمیان چې دی اغا زور او زیر چې د قران نه لري کې اغا بیا لسته نشي، عربي لسته شي، عجم نشي لسته. نو قران باندې زور زیر پیخ چې دی دا بیا حجاج ابن یوسف دا خدمت کړي. او دې زور او زیر پیخ مطابق برابر ویلو د پارا ایجاد د صرف او د نحوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کړ. د صرف نحوی ایجاد وک. صرف نحو یو علم دی چې اوس صرف نحو چا نه ویلی هغه قران صحیح ویل نشي. چا چې صرف نحو کامل ویلی وی نو هغه هر یو کتاب د عربي چې دی تاسو د قران نه سوا نور کتابونه د عربي چې دی هغه باندې زور زیر نشته. نو علما چې دی هغه به زور زیر نه نور کتابونه د عربي چې دی هغه بالکل د قواعد مطابق صحیح وي. داغه وجه دا ده چې صرف نحو سره عربي قواعد زکی. عربي قواعد دا معنا ده چې صيغه او پیجنی او ترکیب او پیجنی. هغه ته پته لګي چې دا عربي عبارت چې زویما دې ځکه زور دې دې ځکه زیر دې دې ځکه پیخ دې، دا فاعل دے، دا مفعول دے، دا حال دے، دا ذل حال دے، دا مبتدا دا خبر دے. نو دی وجنا علماء بیا بغیر زور زیر نہ هم عربی کتابونو عبارت چه دے اغا صحیح د صرف نحوی په برکت باندې وای. نو د صرف نحوی ایجاد چه دے دا بیا حضرت علی ورته وکړه او د زور زیر خدمت چه دے دا حضرت حجاج په زمانہ کې شو. دا لوی خدمت کړي. ډېر وو لوی ظالم. لکونه خلک مړ کړي دي، لکونه خلک. په مدینه منوره چې فوج کشي وکړه نو دا ماشومان به چې د فوجیانو ونیو په دې دیوال ته به را پرې خونو مازغه په دیوال پورې لیو شو. و د دې قماش ظالم. خو زه خو رښتیا درته هم چې اوس هغه ظالمان میر شو چې د پاکستان ظالمان میولید. حجاج ابن یوسف میر شو چې د پاکستان ظالمان میولید. اوس تاسو وګورئ د پاکستان ظالمان پیسو د پاره ماشومان وجنی، ماشومان لالی، پیسو د پاره ماشومان تختی، پیسو د پاره کم ظلم دی چې د پاکستان ظالم نه کوي، او پیسو د پاره کم ظلم دی چې مسلمان ظالم نه کوي. نن پزمکه د پاسه ګرځا، زمکه د پاسه هندو ګورا، سیکو ګورا، انګريزو ګورا، د ټولو کې وګورا چې کوم ماده د رحم په دې خلکو کې دا داغه عشر عشیر ماده د رحم په مسلمان کې نشته. عشر عشیر. انګريز وګورا چې موټر باندې سپه وای چرته نو موټر نه ورکوش، هغه سپه په غیږ کې اوچت کی او موټر کې واچي او هسپتال ته بوزي. انګريز نه په لندن کې پښتنه وکا چې جی پلانی زه تزما لار راته نه د معلومه، در سره به سور شي غزه ته بدی اورسي بیا بدر نه دی واپس راځي. دلته دې د غړي زامنو نه ته تاسو کې چې پلانې زه کم زه دي دا سه مخ کې لاړ شي. تاسو دا څه کوي کنه کوي؟ ها بزرگانو بزرگانو بزرگ تا ګور او پښتون تا ګور، کم ظلم دی چې په دې ظالم قوم کې نشته. دا وجه ده چې الله درته خیر ورځ نه خي او په خورس پسې بمړندای.
دغه وجه ده چې الله درته د سکون ژوند نه نصیب کوي. پاکستان ته به د سکون ژوند نه نصیب کیږي. پریشان به یو ټول عمر به پریشان. که حکومت پر عظیم داسې حکومت به پر عظیم چې نشتره به درته پسینو کې منډي. داسې حکومت برا نشي چې تی نوم واوره وړه دې خوشحال شي. الله د عمر ابن عبدالعزیز غوندې حکومت به په پاکستان راشي چې ته وګوره وړه دې خوشحال شي. عمر ابن عبدالعزیز غوندې هغه عمر ابن عبدالعزیز چې مړ شو د لحد د پاسه لا پروتو چې د اسمان نه کاغذ راغې او پکې لیکلیو چې بسم الله الرحمن الرحیم براءة من الله لعمر ابن عبدالعزیز. شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربان دی. عمر ابن عبدالعزیز لا خاور تکو شوی هم نه دی چې خدای وبخلو. داسې حکومت پتا صبح د نواز شریف په حکومت راځي. سر ته وګوره د اتینه غټ سر دی او عقل ته وګوره. نن بیان ورکړی دی په اخبار کې بیان ورکړی دی چې دا ایڈوایزر چې اغسته دا اوس دا خزه څه نامه ده ها چې دا خزه ده نو څنګه خنامه درځي نه خدای امرک عبد حسین سم شه ده پورا کټای ده و یا عبد حسین چې دا زما د حکومت روح روان ده. نواز شریف نن ویلي دي چې دا عبد حسین چې دا زما د حکومت روح روان ده او زه چې دی له وګورم مړه مې پې جوړ شي. دا هغه نواز شریف دی چې پرونه په اسمبلی کې شریعت بل پاس کړی دی. هغه یو جان کټای ته وایي چې زه دې ته وګورم مړه مې پې خوشحال شي زما د حکومت روح روان ده. خدای به داسې حکومتونه درکړي. عمر ابن عبدالعزیز غوندې به پیدا شي. عبدالله ابن عمر غوندې به پیدا شي. حضرت عمر غوندې به پیدا شي. په کټ کې پروت او ځنکدن یو صحابي تپوس ته راغی. چې تپوس ته راغی صحابي چې واپس روان شو نو حضرت عمر ورته आवाज وکړو چې خبره واوره. چې واپس راغی ورته ویلي چې یو غلطی مې درکې ولیده آخر وخت مې دی چې درته ووایم مسنه چې دا حق مې په مرای پاتې نشي. وی جی څه وی دا لنګ دی ډېر اوږد دی دا ګیټای دی پکې پټي دي او د چا چې په پرتګ او په لنګ کې ګیټای پټي وي الله به د قیامت په ورځ هغه ته د رحمت په نظر نه ګوري. نو دا لنګ دی اوچت که چې دا ګیټای دی ښکاره شي. حضرت عمر د ځنکدن په ټیم کې دا ایمان. نو زما عزیزانو عرض مې دا وچو بس هغه غوندې خلق به مونږ ته نصیب شي. مونږ ته به داسې خلق نصیب کیږي چې هر ورځ به پړه کې نشترې در منډي. غله ډاکوان بېایمانه منافقان د دنیا ټاګان دا خلق به درته نصیب کیږي چې قدم ږدې